د هغه میاشتنۍ تنخواه هغې ویلې دا چې یاره دوی تنخواه اخلي 15,20,000 روپۍ 15,20,000 روپۍ. زه به دا وړوکې فکر نه یادوم لکه دې سره 399 روپۍ چې کوم دی لکه یو کم 400 روپۍ هغه به نه یادوه. صحیح ده. 15,20,000 روپۍ د هغه تنخواه خولې ده. دومره د میاشتې تنخواه اخلي. ورسره چې کوم دی بیا عام ججان که موږ خبرو وکړو کوم چې ورسره لاندې ججان دي نو د هغې 14,80,000 روپۍ. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو نننی پروګرام ډېر مهم دی او دا سره د دې دپاره شیر کې چې موږ ته هم څه معلومات راشي او تاسو ته هم معلومات راشي. کله چې هم زه په خپل پروګرام کې د ځان سره رفاقت الله رزړوال کینم زموږ یو ډېر تکړه خبریال نو حقیقت دا دی چې هغه پروګرام ته تیاری کوي او تحقیق کوي. نننی پروګرام موږ کوو چې دې وخت کې ملک کم د اقتصادي بدحالۍ شکار دی، ځای په ځای مظاهرې دي او د 2013 نه پس چې په دې ملک کې کم د ګرانۍ لهر راغلی دی بیا خلک وایي چې یاره په تیر حکومت کې په 150 روپۍ باندې تیل نو په کار دا ده چې په 150 روپۍ باندې دا تیل ودرولی شوي وو. خو د ډېرو تجزیه‌نګارو نه موږ دا اورو چې هغه ټیم کې زیاتې شوې دي چې په 150 باندې دا تیل ودرولی شوي په کار دا ده چې سبسیډي پې نه ورکړي او دا تیل چې کوم دی کومه معاهدې چې شوي دي د IMF سره د IMF څه شی دی او د IMF څه کردار دی او دلته کې خو نن د بجلۍ د بیل کومه مسله ده نو IMF سره به خبرو وکړو. ملک زموږ د IMF سره به خبرو وکړو. په دې هر څه به په ننني پروګرام کې د رفاقت الله رزړوال سره خبرې اترې کوو. ډېره زیاته مننه د وخت د راکولو. رفاقت صاحب کوم اقتصادي بدحالۍ سره چې دا ملک مخ دی او دا کوم د سبسیډي خبره کیږي یا کوم د دې ګرانۍ خبره کیږي د دې بیلونو خبره کیږي په دې را سره خبرې وکړي. ډېره زیاته مننه الف خان. داسې دا ګوره څنګه چې تاسو په خپل تمهید کې دا وویل چې یاره د 2013 نه پس د ګرانۍ په لهر کې دغه اضافه شوې ده نو یقینا چې دا خبره بالکل رښتیا ده او د هغې وجه دا ده کوم چې زمونږ د مطبوعاتو ریپورټونه دي یا چې کوم زمونږ د بیرو اف سټیټسټیک ریپورټس یا 2019 وګورو مونږ نو هغې کې دا خبره شوې ده چې هغه وخت کې په 2019 کې تاریخ تر ټولو کمه مهنګایي چې کومه هغه پاکستان کې وه. بیا 2013 نه پس چې کوم دی حالات بدل شو حکومتونه بدل شو نو د هغې نه پس اقتصادي پالیسۍ داسې وې چې په هغې کې اضافه وشوه. هغې په لومبې دا خبره وه زمونږ چې کوم GDP ګروت و یعنې GDP ګروت په اسانو الفاظو کې دا ووایم چې ستا په ملک کې کم مصنوعات پیدا کیږي لکه ګراس ډومestic پروډکټ یعنی په ملک کې چې کم په اندروني سطح باندې کم سرویسز دي کم مصنوعات پیدا کیږي او هغه په هغې کې بیا په ملک استعمالیږي نو خامخا خلک ورسره په روزګار باندې شي هغه یو بل استعمالي یم نو دغه پروډکټ چې کوم دی هغه زموږ په لاندې باندې راغی زموږ روزګارونه هغې سره ختم شو زموږ معاش هغې سره په لاندې باندې لاړه نو د ګرانۍ یو وجه خو دغه هم وه. دویمه خبره دې کې دا وه چې کوم ظاهره خبره ده چې 2013 نه پس د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی اوس په حکومت کې نه دي نو د هغه وخت کې د 3 کالو کې چې کوم د قرضو ریپورټونه دي نو هغه 80% د مجموعي قرض چې کومه شره ده نو 80% قرضې په دغه وخت کې اخیستل شوي وي. 80% اوس دا ستا چې کله GDP یا نیشنل اکنامک ګروت چې کوم دی هغه نه کېږي که نه نو یعنې ته بار ته ایکسپورټ نه کوې او د بار نه صرف سامان راغواړې نو ستا په معیشت باندې دغه هم چې کوم دی منفي اثرات غورځوي. لکه مثال صفا خبره دا چې ته د کور کې څه جوړی نه څه خدمات نه ورکوې نوکري نه کوې روزګار نه کوې او صرف هغه چې کوم دی بهر ته د بهر نه سودا راوړئ او د بهر کور نه سودا نه ورکوې چا لکه نه خدمات نه ورکوې معاوضه په هغې بدل کې ته نه اخلي نو خامخا چې بهر نه سوداګانې راځي او تیارې پیسې سري ابه یو ورځ ختمې شي نو غرم ورته وي نه ټینګېږي نو په دغې بنیاد باندې زمونږ اقتصاد چې کوم دغه ځای کې ډېر خراب شو. د هغې نه پس چې کوم دی مهنګایي راغله ګراني چې ورته مونږ وایو چې دا خوراکي توکو په څیزونو کې چې کوم دی اضافه وشوه د پټرولو په بیو کې چې کوم اضافه وشوه دغه شان چې کوم دی بجلۍ یونټ چې کوم دا اوس احتجاجونه روان دي په ملک کې په دې کې اضافه وشوه نو دغه اضافې چې کوم دا اوس وخته چې کوم دی دې سره مونږ مخ کېږو. بیګا خو سېنیټر مشتاق احمد چې کوم دی هغه یو بله خبره وکړه چې یاره پر روان وختونو کې به ستمبر یاد کړه چې په 90 روپۍ باندې به فی یونټ تاسو اخلئ په 90 روپۍ دا دغه خبره وه. اوس پرابلم څه دی الف خان موږ وګورو په سړکونو باندې خلک احتجاجونه کوي او هغوی دغه یوه ناره وښي چې کوم اشرافیه ده یعنې خاص خلک دي بیروکراسي ده چې کوم ملیټري ده سیول دي داسې غټ لکه موږ خو دا رفاقت دا وینو چې دا خلک چې کوم دی ورځ تر ورځه په ترقي کې یا د دوی نه ده دغه مراعات کم کړي نو په دغه اوس زه تاسو ته لږ وضاحت کوم ستاسو همدغه کوېسچن راځم چې خلک وایي چې مراعات کم کړي ولې کم کړي زه د دې لږ وضاحت کوم.
ګوره لکه موږ سیول بیوروکراسي کې موږ ګورو کنه د ډي سي نه وایل تر د چیف سیکرټري پورې د هغه مراعات کتو ګورې د هغه انالیسس وکړو خو موږ بس صرف دې وخت کې په فیکټس اینډ فیګرز باندې به خبره کوو کوم چې د پبلک اکاونټس کمیټي ده زمونږ د پاکستان او هغه د ټولو ادارو یو قسم احتساب کوي احتساب ساتي نو هغې شمیرې جاري کړي 3 ورځې مخکې هغې دا خبره کړې ده چې کوم زمونږ د پاکستان چې کوم عدلیه ده حاضر سروس چیف جسټس دی د سترې محکمې مشر قاضي دی د هغه میاشتنۍ تنخواه هغې ویلې ده چې یاره دوی تنخواه اخلي 15,20,000 روپۍ 15,20,000 روپۍ زه به دا وړوکې فکر نه یادوم لکه دې سره 399 روپۍ چې کوم دی لکه یو کم 400 روپۍ هغه به نه یادوه صحیح ده 15,20,000 روپۍ د هغه تنخواه خولې ده دې دومره د میاشتې تنخواه اخلي ورسره چې کوم دی بیا عام ججان که موږ خبرو وکړو کوم چې ورسره لاندې ججان دي نو د هغې 14,000 روپۍ تنخواه ده لکه دا ته ذهن کې اچوه 14,000 ماهانه الاونس چې کوم دی هغه د هر یو جج ماهانه الاونس هغه 14,38,000 روپۍ دی یعنی دا تنخواه نه علاوه دا ماهانه الاونس دی دوی بیا ورسره لیکلي په دې الاونس باندې هم لږ الاونس ته زه وایم چې دا کومه اضافي پیسې وي هغې له راځم هغې وضاحت ته زه کوم بیا دې کې لیکلي دي چې فی جج چې کوم پټرول دی استعمالي یو جج نو هغه 600 لیټره چې کوم دی دا دی استعمالي 600 لیټر او 2,300 سی سی ګاډي چې کوم دی دا یو جج استعمالي او چې بیا څه پکې پرې دا خو 300 سی سی ګاډي استعمالي کنه ها دې سره پروتوکول مو ورواچو عادل بیل د هغه حساب نه دی کړی د کور کری چې کوم دی د یو جج هغه 8,000 روپۍ هغه ته ورکول کیږي دا سرکاري بنگلې مو ته ورکړی دا او دا غینه علاوه د کور کری مو ته ورکول کیږي خیال دې خبره ده بیا دا غینه علاوه کدي چې فرض کو د خار د مثال په تور لکه 400 والما او 400 د خار نه دی بار توزي مردان ته داخلي کنه دا هغه حدودو کې نو 1 کیلومتر حساب سره چې کم دی هغه به 8,000 روپۍ چارج کیږي دته صحیح شو ورسره چې کوم میډیکل الاونس دی نو هغه یو کم او 1000 روپۍ دا صرف د یو جج خبره زکوما اوس کومنګه په دې حساب باندې د جج دا ټول مرات راوچو کنه نو دینه جوړیږي 2,80,000 روپۍ د یو جج دې کې ما د بجلی بل د ټلیفون بل او د ګیس بل ذکر نه کړی او د مفت ملاویږي خو دغه وضاحت دی نه کړی نو مثال په تور کې دغه مواچه او دا بجلی بل یو ټلیفون بل نو تقریبا 1.5 لک روپو ته د یو جج خرچه چې کم دی هغه د میاشتې رسی کارکردګي باندې هم خبره کوم کارکردګي سو لکه دوی اوسیس باندې ته انویسټمنټ کې خدای امپیکټ هم ګوري کنه دغه نتیجه هم ګوري کنه تاوان هم نه کولای کنه او زه په تاسو دام کمپیر کوم چې زمونږه او د هندستان غونډي هواد دی کنه د هغې د ججانو تنخواګانو د مراتو څومره فرق دی دا تاسو ته بیا ترقیاتي ملکونو چې کوم دی پته به ولګي دا شان چې کوم د ریټایر ججان دي لکه په 2019 کې چې کوم جسټس ثاقب نثار چې کوم دی هغه ریټایر شو دا هغه اوس پنشن چې کوم دی کنه دغه پبلک اکاونټس کمیټي لیکلي دي چې دغه 8,80,000 روپۍ دغه صرف ماهانه پنشن دی لکه دې ته سوچو کا دا دومره ډېر رقم ها د هغه چې کوم ډرایور دی دا هغه ماهانه تنخواه چې کوم دی هغه د سرکار د خزانې نه ځي کم از کم 50,000 روپۍ خو دغه تنخواهي کنه دا شان چې کوم دا هغه بیا میډیکل او ټلیفون الاونس دی او ته بیل ورکول کیږي دا الاونسونه چې کوم دي دغه زمره کې راځي ورسره چې کوم 2000 یونټ چې کوم دي دا سابقه ریټایر چیف جسټس چې کوم دی دا غل ورکول کیږي د بجلی 2000 یونټ دا دې څنګه استعمالي دا مشکل راغلی دا دې استعمال کی دا به خامخا ضایع کوي بیا په لون کې چې کوم دی په انګړ کې چې کوم دی ته به هم ایسی لګېدلي ورسره بیا موږ وایو 300 لیټر پټرول د فری دی ریټایر جج ته ٹھیک شو ورسره کوم ګورو سویګیس په زرګونو کیلوګرام سویګیس چې کوم دی لکه دی کې 25 کیوبیک هیکټومیټر چې کوم دی د لیکلې دا ډیر زیات اماونت د ګیس دا چې کوم دی فری ورکول کیږي ورسره چې کوم دی اوبو ته مفت ورکول کیږي 40 غنټې ورسره 3 پولیسوالي نو دا غون حساب چې موږ سه اندازتن ولګو چې لکه 3 پولیسوالي 50,000 تنخواه 1.5 لک روپۍ دوی شو مثال په تور د 50,000 دی ګیس استعمالي دا په کم حساب موږ وایو په 300 پټرول دی استعمالي لیټر کنه 9,000 روپۍ دا غي شو دا غون حساب چې موږ کو نو دغه سابقه چیف جسټس چې کوم دی هغه د پاکستان د خزانې نه 14.5 لک روپۍ وباسي 14.5 لک او دا صرف ماته د یو جج مثال درکو دا چې ډېر سابقه پاتې شوي دي دا چې بیا راځو اوس د هندوستان د ججانو خبره وره حیران بشي الف خان چې زموږ په دې ملک څه لوبې روانې دي د هندوستان چې کوم چیف جسټس دی
دا مطبوعاتي رپورټونه دي او ما چې په دې کوم ریسرچ وکړه هغوی وایي چې د هغه 2,80,000 روپۍ چې کوم دی د هغه ماهانه تنخواه ده دا چیف جسټس چېرته 15 لک او چېرته 2 لکه 2,80,000 روپۍ اول ته انصاف ته وګوره دلته انصاف ته بالکل ورسره چې کوم دی هغه ته چې کوم الونس ملاویږي هغه 45,000 روپۍ دلته کې 4,28,000 روپۍ الونس وه دا چې راجمع کړي نو د چیف جسټس تنخواه نه چې کوم دی 3,50,000 روپۍ د کور ته ځي د هندوستان د خزانې نه په دې کې نه د سکیورټي شته په دې کې نه د اوبو بل د بجلی بل د پټرول سکیورټي دا هېڅ هم پکې دا به دې خپله پوره کوي ورسېد قریب هم دې د خپل کور په خپله باندې ورکوي دا شان عام ججان چې کوم دي 2.5 لک روپۍ د هغې تنخواه سپریم کورټ چې کوم ججان دي او 34,000 روپۍ د هغې الونس دي د هغې نه جوړېږي 2,84,000 روپۍ اوس الف خان که دا موږ صرف د عدلیې د پبلک اکاونټس کمیټې دغه رپورټ موږ راغوښتی دی که ته سیول بیروکراسي نور وګورې ما څنګه وي د ډي سي نه وال دا د چیف سیکرټري پورې دا شان موږ وګورو که ملیټري بیروکراسي وګورې چې هغه زموږ د بجټ نه چې کوم دی 1,800 ارب روپۍ چې کوم دی بجټ کې هغې ویستي دي هغه د هغې نه چې کوم دی خپل اخراجات پوره کوي خو د هغې پنشن او د هغې اسلحه چې کوم د هغې وسله دا موږ د عام بجټ نه بدیله ورکوو لکه څومره نو اوس ګوره خبره بنیادی دا ده که نه چې دغه زور چې کم دی هغه د عام ولس ته راځي د عام ولس چې خبره کوي که نه چې دوی دا مراعات کم کې دا هسې نه کوي ګو که چا به ولغوه کې اچولي پته به ورته نه لګي د جزیاتو خو لکه موږ واضح کړه بالکل کامل چې یو جج چې کم دی 10 لکه ښه دلته کې چې چېرته 302 وشي شهادت چې راشي نو دا جج به هغه سړی چې کوم دی هغه اقبال جرم کوي دی به یې دننه کي قسمونه هم ورکوي چای به هم ورکوي چې غوره دې کې مرګ دی دې کې پانسي ده ما تپوس وکړه چې دا ولې ویره وي دې د شهادت له به ډېر لرې ځي نه لکه ته خو د کیلومیټر په سر باندې څونه پیسې درکوي کیلومیټر په سر باندې پیسې ورکوي او دې رزلټ هم وګوره رزلټ چې کومه دا ما په دې بندو کتل نو تقریبا کم 4 لک کیسونه چې کوم دی هغه په پاکستان په عدالتونو کې په سپریم کورټ کې هغه پینډینګ دی لکه دا وایي که نه وي جسټس ډیلیډ جسټس ډینایډ د انصاف تاخیر چې کوم دی هغه د انصاف قتل دی د انصاف نه انکار دی یو قسمه نو ته چې دونه پیسې هره میاشت د پاکستان د خزانې نه وباسي دومره سهولتونه ته ما درکړي نو پکار ده چې بیا خو ته دغه پینډینګ کیسونه چې کوم دی ختم کړي که نه زر نو ته چې که نه په سیاسي بنیادونو باندې کې او یا چې دا ښه دی او دا خراب دی او دا کیس په پریارټیز اورم او دا نه اورم نو زموږ ستا په دې ملک کې چې کوم دی بیا د انصاف مطالبه چې کوم دی هغه هسې ګپ دی بیا لکه دلته په دې کیسونو د پاکستان د خزانې پروټوکول په اخراجات د یو وکیل دا کم پیسونه دا هم د دې خزانې نه چې سرکاري وکیل کم دغه کېږي نو هغې له پسې نور مراعات هم ورکوي نو لکه ستا د جیب نه چې کومې پیسې پکې ځي لکه زه سپریم کورټ ته زم مثال بتاوم لومبې خو زما وس هم نه کېږي سپریم کورټ ته لاړ چې ما سړی یم هلته خو چې کوم وکیل په 10 لک او په 6 لک روپۍ باندې لومبې خو دغه سوچ هم نه کوم خو که فرض کوم ما نیوه نو زه به خامخا سپریم کورټ ته ځم 6,000 روپۍ به زما روز لګي تاریخ بدل شو تاریخ راواغېستی شو دا چلو شو هغه چلو شو زموږ په های کورټ کې یو کیس روان دی تقریبا 2.5 کال شو پای کې تاریخ نه راوځي 2.5 کال ګوره د عمران خان چې دا کم کیس وکنه نو دام دغه 2.5 کال یا 2 کال پس اپیل کړو کنه اپیل کړو هغه هفته کې روه تاسو لکه دې ګوره خلک چې کوم مطالبه کوي کنه چې د دې د مراعات کم کې او د دې د چې کوم سہولتونه تاسو ورکړي دي د تنخواګانې دي دومره غټې دي لکه لنډه خبره دا ده چې تاله زه ګوره بنګله درکم کنه کور دله درکم نو تا نه بیا څنګه کری پیسې خو تاله نشم درکولی کنه لکه دا خو یو په دې خو دا عام خلک هم پوهېږي که نه چې کور مې هم درکړو قریب هم نه درکوم دا کومه خبره شوه دا خبرې دي نو دا زمونږ دا خلک دا مطالبه ټیک کوي ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو رفاقت الله رزړوال چې نن موږ ته کم معلومات یعنی یو جج چې کم دی د دوی د وینا مطابق کم ریسرچ چې کړی 10 لکه داسې کم نه کم واچوه د دې نه پې زیاتې چې کم راځي دا 22 لکې یاد کړل خو دا نور څیزونه چې پکې یاد کړل دا د 10 لکو نه وزي او بیا صرف په سپریم کورټ کې څلور لکو نه زیات کیسونه هغه دې وخت کې پینډینګ دي بل دې کې الف خان ته خبره کې خو یو مختصر خبره کوم ضروري ده بل خاص کر زمونږ د صوبې خلک چې کم دي هغه د بجلی دغه پسې چې کم دی بالکل لیواله دي ورپسې بجلي کم ده او بجلي چې راشي نو هغه زما د معاش نه چې کم دی هغه 3 چنده زیات دي مثال په طور زه 6,000 روپۍ د میاشتې ګټم نو 15,000 ما پسې بل راغلی دی لکه داسې مثال دی لږ په دې مې پېکه د آی ایم اف څه شی دی که نه چې بس آی ایم اف سره به خبره کوو بجلی بل به کم شي آی ایم اف ته هم خبره کړې د بجلی بل به کم شي دا ډېر ښه سوال تاسو دا په کار وشي دا کړی وه داسې کار دی چې زمونږ عمران خان چې کوم و که نه چې پخوانی وزیر اعظم دی
هغه IMF سره معاهده کړې وي په دې باندې کړې وي چې یاره ته چې د بجلی کومه سبسډي ورکوم دا ته هغې مطالبه کړې وه علي ولا قرض ورکړی دی چې د بجلی کومه سبسډي ته ورکوې مثال په تور 1 یونټ موږ ته په 40 روپۍ پروزي حکومت پکې 100 روپۍ ادا کوي نو دغه سبسډي چې کومه دا به ته نه ورکوې دا به حکومت خزانې نه نه ځي بلکې دا به ته د خلکو نه وباسي نو هغې ورته وایي چې بالکل ټیک دا موږ وباسو دغه شان شهباز شریف چې کوم دی هغه هم د دې معاهدې توثیق وکړه اوس هغې سره دغه معاهده شوې ده که دغه معاهده ته ماتې نو دا نن چې د عمل په کوم ځای کې معاشي بحران سره مخ دی نو دا به یو کال پس چې کوم دی یا به د ډیفالټ طرف ته ځي نو لہذا موږ IMF سره خو معاهده موږ نشو ماتولی بیا به برابر نور اعتبار هم نه کوي څوک نو به راسره نړۍ کاروبار کوي خبره اوس دا ده حل د دې خبرې دا دی کوم چې څېړونکي دي او هغوی په دې باندې نظر ساتي هغوی دا خبره کوي چې یاره تاسو داسې وکړئ چې په نورو مدونو کې تاسو دا پیسې چې کم دی بچت کې دغه شان چې موږ کومه دا ډیټیل خبره وکړه په دغه نه دي دا مراحت لږ کم کې دغه فری یونټ ته نه واخلئ یا چې کوم د وابډې ملازمین دي دا اخبار اوس ما کتل مشرق اخبار نانی اخبار دی نن یو کم 13 اگست دی په هغې کې دا خبر لیکلی چې 40 کروړ یونټ چې کوم دی هغه سرکاري ملازمین استعمالي دا یونټ چې کوم په دې خلکو باندې خرڅ کړي تقسیم کړي د هغې نه واخلئ یو په اسان ریټ باندې هغې ته ملو شي دغه خلک به هم مستفید شي دویمه خبره ده کوم چې کوم MPs MNS ته فنډونه ورکړل شوي دي کوم یې لګولي دي هغه ټیک ته کوم یې نه لګولي فنډونه واپس کړي په دې مد کې کېده یا دې خلکو ته ریلیف ورکړی نو یو خو به د IMF د خپلې نه موږ خلاص شو نو دغه خبرې نو خو د IMF خرڅه څومره ده دا خو زه وایم چې پاکستاني یو کس هم دغه کولی شي یا د دې ججانو نه یو 2 میاشتو له تنخواګانې کمې کړي یا کال لپاره هر څه ټیک نو هغه دغه شان کېږي خو لکه بیا خو دلته کې به دې خبره کوي چې زموږ نه حقونه وتړلی شو که نه بهرحال خو دې به یو حل لوزي د یو ځای نه پیسې روباسي بل ځای کې به ورکوي لکه IMF سره خو موږ ډغره نه شو دا خو یو خبره خو زه دې راځم چې زموږ کوم د 18 آئیني ترمیم و که نه په دې کې موږ بجلی چې کم دی دا زموږ پیداوار دی نو چې د کومې علاقې یو پروډکشن یې لومبی به د هغې علاقې د خلکو حق یې بیا به د هغې ضلعې بیا به د هغې صوبې بیا به د ملک خبره ده که نه نو بجلی چونکې زموږ د صوبې پیداوار دی موږ یې په 1.5 روپۍ یونټ جوړو او هلته کې بیا په موږ باندې په 250 روپۍ باندې په یونټ راخرڅېږي نو دغه یو خو دا د پکار دی یو دا استحصال چې کوم دی د خیبر پښتونخوا د خلکو بند شي او کوم سیاسي خلک چې کوم دی دا خپل مار او نولې کله روباسي د الیکشن په دوران کې چېرې زه خپل حق چې کوم دی خپلې صوبې ته راوړم خو چې کله حکومت کې راشي بیا هغه خلک چې کوم دی دغه نه کوي زه دا وایم چې پکار ده چې په دې باندې په قومي کچ باندې چې کوم دی خبرې وکړو شي شروع موږ سره نور منو نه موږ له به تاسو چې کوم دی دا رایلټي چې کومه د بجلي دا موږ له راکوئ اوس خو له دا خبره کړی چې یاره کمپنۍ چې کوم دی موږ به خپلو صوبو ته حواله کوو خو خبره دا ده چې موږ ته تاواني صوبې نه دي پکار تاواني کمپنیانې موږ ته نه دي پکار لکه پیسکو ده که نه دا ډیفالټ اوس دې وخت کې دا پیداوار خپل نه شي کولی دا پیسې چې کومې دا موږ ته دي برابر کړي د هغې نه پس به موږ له سرپسر یوه محکمه راکړي دا پیسکو او موږ به بیا چلوو نو دا یو دغه چې کوم دی په قومي لیول باندې دا یو مطالبه کېښودل پکار یي دا زموږ وسایل دي چې موږ سره هم په دې کې زیاتېږي ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو څنګه چې رفاقت الله رزړوال دغه خبره وکړه 2.5 کاله پس د دوی یو ذاتي کې اصطلاح تاریخ نه دی روتی او دلته کې چې کوم دی هفتو کې تاریخونه روزي بیا د دې ججانو مراغات بیان کړل او انصاف شته دی نه په ملک د سر انصاف نشته او انصاف چې کوم دی جولاګي د جال دی چې غټ جولا توزي وړوکې پکې ګیریږي نو یو خو دې طرف ته توجه پکار ده یو چې حقیقت ته ګورو نو 2018 نه د ګرانۍ بنیاد ښودې شوې دی او IMF سره چې کومه معاهده شوې ده دغه اوس عام ولس په دې نه پوهېږي موږ په دې پوهېږو چې د دې خلکو نه دا مراغات واخلي او به دې پاکستان ته دې قام ته چې کوم دی نو قام به تر کومې قربانۍ ورکوي ډېرې مهمې خبرې شوې انشاءالله په بل پروګرام کې به